شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. قسم دې په سحر او پلس شپو او په جفت او پتاق او پشپا کله چې په تیری دوشي. آیا پدې کې د یو عقل والا د پاره څه قسم شته؟ تا اونلیدل چې ستا رب سوکړل د اوچتو ستنو والا آد ایرم سره چې داغوی پشان بل قوم د دنیا په قومونو کې نو پیدا کړی شوی، او د سمودیانو سره چې هغوی په وادي مکه کې ګټان تراشلی وو، او سوی وکړل د میخونو والا فرعون سره. دا هغه خلکو چې د دنیا په ملکونو کې غټه سرکشي کړی و او په هغه کې ډېر فساد خور کړی وو. اخر دا چې ستاره پاغوی باندې د عذاب شرق را پرې باسو. حقیقت دا دی چې ستاره پتاک کې دی، خو د انسان دا حال دی چې خپل ربي کله په ازمیخت کې اچوي او هغلا عزت او نعمت ورکوي، نو وای چې زما رب زه عزت والا جوړ کړم، او چې کله هغه په ازمیخت کې اچوي او داغه رزق په هغه باندې تنګوي، نو وای چې زما رب زه ذلیل کړم. هرگز نه، داسې نه ده، بلکې تاسو د یتیم سره د عزت سلوک نه کوئ او مسکین ته په خوراک ورکولو باندې یو بل نه ورتیزوئ، او د میراث ټول مال غون خورئ او د مال په مینه کې سخت نښتئ. هرگز نه، داسې نه ده، کله چې ځمکه مسلسل وټکولی شي او ریګستان ترې جوړ کړی شي او ستا رب راشي په دا حال کې چې فرښتې به قطار په قطار ولاړې وي، او دوزخ به په دغه ورځ مخې ته راوړی شي، نو په دغه ورځ به انسان له پوهه راشي، او په دغه وخت هغه له د پوهې راتلو څه فایده؟ هغه به وایي کاش کومه د دې ژوند دپاره مخکې څه تیارې کړې وې. نو بیا به په دغه ورځ چې به الله کم عذاب ورکوي، د هغې په شان عذاب ورکوونکی هیڅوک نشته، او الله چې به څنګه تړل کوي دغه په شان تړونکی هیڅوک نشته. بل طرف ته به حکم وشي، اے مطمئن نفسه، لاړ شه د خپل رب په طرف په داسې حال کې چې ته د خپل نیک انجام نه خوشاله یې او خپل رب ته خوښ یې. زما په نیکو بندگانو کې شامل شه او زما جنت ته ورداخل شه.